د اختر په ورځ باندې په ټولو نه بهترین عمل درته خیمه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمان ده حدیث ده ام المؤمنین ام عائشه رضی الله تعالی عنها دا فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى الله من احراق الدم. وای د اختر په ورځ باندې الله تعالی ته په ټولو محبوب اعمالو کې عملو کې بهترین او محبوب عمل د اختر په ورځ باندې د قرباني د سروي وینې بیول دي. مخکې فرمای انه لیأتی یوم القیامة بقرونها واشعارها واظلافها. وای د قیامت په ورځ باندې به چې کله د تاسې نامې اعمال تلل کېږي، تاسې ښه اعمال، د تاسې بد اعمال، د تاسې ښه کردار، د تاسې بد کردار چې کله د حساب کتاب معامله وي، وای صرف دا نه چې د قرباني غوښه به د تا په د نیکۍ په ترازو کې راځي، نه، وای انه لیأتی یوم القیامت بقرونها، د ښکرو سره، و اشعارها د ویښتو سره، و اظلافها د خپلو سو سره، د کومه د تا چې د نیکۍ تله ده په دا کې به د دغه څاروي ویښتان هم وي، د دغه ښکرونه به هم وي، د غوښه به هم وي، نو دا به ټوله د نیکۍ په تله کې راځي. نو ګورئ ثواب ځان ته ده، د هر ویښته په بدله کې الله تعالی یوه نیکۍ درکوي، ثواب ځان ته ده، او سنت ځان ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت پوره کېږي، او دا خبره ځان ته ده چې دا کوم سامان ده دا به هم د تا د نیکۍ په تله کې راځي. مخکې فرمای وان الدم یقع من الله بمکان قبل ان یقع من الارض فتیب بها نفسه. وای چې کله دا د څاروي وینه د قرباني په وخت کې دا د څاروي وینه ځمکې ته په رسولو نه مخکې د الله تعالی په حضور کې دا ته د قبولیت والشرف حاصل شي. دا قرباني د الله تعالی په حضور کې قبول شي، دا نه چې ته قرباني وکړه هغې غوښه وخوره ختم شي بیا الله تعالی هغه قبلوي، نه، چې وینه ځمکې ته لا نه وي رسېدلې هغې نه مخکې الله تعالی تا قرباني قبلوي. نو په ټولو نه بهترین عمل د اختر په ورځ باندې هغه دا د قرباني د څاروي وینه بیول دي. نو دا د موږ دپاره فایده ده. الله تعالی ته خو د غوښې نه ضرورت شته، الله تعالی ته خو د قرباني ضرورت نشته، الله تعالی ته د بل شي ضرورت نشته، د وینې ضرورت نشته، دا ټول ضرورت د موږ ده، ټوله فایده دا موږ ته حاصلېږي. نو دغه رنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای په ټولو نه بهترین عمل دا ده چې قرباني وکړي، دا څاروي وینه وبیوي، او دومره فایده یې ده چې دا قرباني وینه ځمکې ته رسولو نه مخکې دا قرباني الله تعالی قبوله کړي. نو څومره د فضیلت والا خبره ده، څومره د کرم والا خبره ده، څومره د عظمت والا خبره ده. الله تعالی مونږ تاسې ته نیکۍ راکوي، فایده هم د مونږ ده، نیکۍ هم راکوي، او کار هم د مونږ چلیږي. غوښه هم مونږ خورو چې خپله یې وخورو بیا هم ثواب ده، بل چاته ورکو بیا هم ثواب ده، ځان ته یې کېدو بیا هم ثواب ده. نو په ټولو نه بهترین عمل دا ده چې د اختر په ورځ باندې بس تاسې قرباني کوئ. په چا باندې چې قرباني فرض ده، په چا باندې واجبه ده، هغه قرباني کوي. او چې څوک قرباني نه کوي هغو ته هم پکار ده چې داسې عمل اختیار کړي، داسې طرز اختیار کړي چې په هغې کې د الله تعالی نافرماني نه وشي، د الله تعالی نافرماني نه وکړو موږ تاسې، او که چیرې د موږ تاسې د الله تعالی نافرماني نه وکړو موږ هم په ثواب کې ورسره شریک یو. که د الله تعالی نافرماني نه وکړو موږ تاسې، بیا ګوره د موږ تاسې دنیا هم خرابېږي او د موږ تاسې آخرت هم خرابېږي.